जी قدمونو کتونکو څنګه چې خلک وایي چې صحابیان چې کوم دنو دا د معاشري سترګې دي نو دغه شانته ادیبان او شاعران چې کوم دنو هم د معاشري سترګې دي او د رقم سیز نه متاثر شي په معاشره کې د کم ماحول نه متاثر کاغه د عشق په حواله کاغه د مسلو په حواله کاغه د ظلم په حواله کاغه د زیاتی په حواله چې دغه نه متاثر شي نو خپل قلم را اخلي د نثر په شکل کې او سره چې کوم دنو د نظم په شکل کې د غزل په شکل کې د مرثیه په شکل کې او چې څوک په کوم انداز باندې دغه حالات چې کوم د خپل چاپیرچل وړاندې کولی شي نو وړاندې کوي خو دغه ټول نه علاوه چې کوم د یو بل انداز دی د هایکو نن به مونږ تاسو سره زمونږ د هایکو سپیشلیست د کوزدیر د سیمې چې کوم د خادکزو سره تعلق ساتي د داغې سره تعلق ساتي ساجد افغان صاحب د ژوند په حواله باندې به مونږ د سره خبره کوو او د نه به هایکو ماورو د نه به غزل هم ماورو او نور چې هم د خپل شاعرۍ په انداز باندې کړي دي نو په هغه حواله باندې به د سره مونږ تاسو ملاقات کوو جی تاسو پوښتنه وکړه اسرار صاحب چې د خپل ژوند او د شاعرۍ په حواله باندې نو هم په دې ناګرام یو تاریخي کله ده د خادکزو مربوط علاقه ده نو هم په دې کې مې پیدایش شوی دی او د تعلیم په حواله تاسو وینو ما ډېر په کم عمرۍ کې د تجارت سره وابسته شوی وم نو تعلیم زمانه په 12 کې نیمګړی پاتې شو د شاعرۍ هغه کم جراثیم چې د خلک وایي نو هغه خو ما د وړوکوالي نه لرله خو په باقاعده توګه شاعري ما د مرستیال لیکوال مل د بټخیل د تنظیم سره په 2001 کې شروع کړی و بیا د شعر او ادب د اصنافونو زواقب کېدم چونکې زما مزاج فطرتي او قدرتي مزاحیه نو لیکل می نور هم کوله غزل می لیکو خو د غزل په منځ کې چې په ژوند کې زما کمی د طنز او مزاح خبري وي او ما باندې اندازه غسته چې بدغه پوری خلک خاندي او شاید زما هم د خلکو خندول څه مقصد نو ورسته ما د هایکو سن په جندو او د هایکو سن چونکې ډېر تیز سنته وخت کم اخلي او سړی ډېر زر پوهې کوي نو ما دغه سنت شرینو هغه مې واغستو او خپل طنز و مزاح مې په هایکو کې شریکول شروع کړه پخوا به خلکو خط ته هم وجړل اوس خو له چا د سترګو اوښکه نه ځي مینه انلاین شوه په لاین نه شوه بله هایکو ده چې خپلې دعا له سوه زرې ګورم سړی به ګرځي نو په تا کې به اوس چرته یو خس مسلمانی لټوي اول بس په غپل نو خوب نه راتلو په دې مابین کې داسې ورانه دد شوم اوس چې سپي نه غابي نو خوب نه راځي د شاعرانو د فطرت داسې وي د خپل نیکه حضرت آدم بابا نه د آدم خان ربابي ډېر خوښوي ما وی هلکه په دې سپي څه کوي وی چې دله تربیت ورکوم نو ما وی د ځان په شان سړی نه کې تابتی ما ته سر تندې ټکو مبارکۍ باندې مې خوله شرمیږي خواښې دې مړه د یو دوا به وکړو دا راهبان او پنډتان پادریان خدای په خپلو کې ته داسې وران کې لکه زمونږ د مولیان چې وران دي مور ته یې وویې چې مالدار به هم وي د کورنۍ او رنګ نه هم ښکلی دی خو بې غیرته دی روجې نه نیسي او بله هایکو ده چې د پریختو وزرې نه سوځېدې شبې بارات او د مولا تجربه په دې غنډوس کو بوساړې سوځېدې بس د تجارت سره منسلک وم د هغې نه علاوه زه په موجوده وخت کې خو بس دغه د کور د چوپال خواوشا چې کومه ځمکه ده په دې کې څه لږه ډېره باغواني او زمینداره کوم زه چونکې سیاسي هم پاتې شوی ما په 2005 کې زه د دې علاقې کیسان کونسلر وم او ښه ووټ مې اخیستی و د هغې نه وروسته بیا په دې تیر شوي الیکشن کې هم زما د زرګونو ووټ اخیستی و خو څه په لږو ووټونو باندې پاتې شوی وم نو سیاسي وابستګي مې هم شته او د هغې سره سره د شعر او ادب هم شوق لرم نو په شعر او ادب کې زما اولنی کتاب 2015 کې چاپ شوی و شرغشي او شرغشي داسې کتاب و چې په ملکند پوهنتون کې د هغې یوه ډېره لویه دستوره شوې وه او هغه کتاب په مارکیټ کې هم فلحال نایابه دی د دې نه وروسته ما بیا نثري یو کتاب د پیریانو ډولۍ هم چاپ کو چې د چا سره مشورې مې پکې کمې وې نو فلحال مې منسوخ کړی دی انشاءالله تعالی هغه به د نوي سره چاپ کوم په دغې سره سره ما د هایکو دویم کتاب پشم هم چاپ کړی دی چې په مارکیټ کې موجود دی د فشم او د شرغشي نه علاوه ما نثري لیکنه هم کړې ده او په غزل کې هم زما کتاب ډېر زر چاپ ته راتلونکی دی د شګو پړی یو کتاب من نثري دی چې لاړم تر کابله انشاءالله تعالی چې دا کتاب به هم ډېر زر خپلو کتونکو ته وړاندې کړم زما 15 ماشومان دي
نو په هغې کې دوه ماشومان یې اوس په لسم کې سبق وایي او د هغوی د تعلیم او د تربیت سوچ لرم. یو مې ماشوم دی په 8م جماعت کې دی، نور ډېر واړه دي، لا سکول ته مې نه دي کېنولي. نو بس د ماشومانو د سکول او د تعلیم په حواله باندې هم دغه عقیده لرم چې تعلیم رڼا ده او زمونږ کور الحمدلله د ښځو او نرانو په تعلیم باندې ښایسته دی او د تعلیمي سوچ لرو. بس دغه هم یو پیغام مې دی چې خپل کلتور، خپله ژبه، خپله پښتو یاد وساتي او په خپل خیال کې یاد وساتي. او را روان شاعران دي کوشش وکړي چې شاعري د ډېره کمه وکړي خو ځانګړتیا دې خامخا وساتي. زړه له مې ناڅه په خفګان راشي، کله ناکله دې ارمان راشي، زما خو هسې د کړاو برخه ده چې وتره وکم باران راشي، او هسې په ځان باندې غوټې راولې په خاپیرو به سپیریان راشي. که خاموشۍ مې الزامونه ټول په ځان واخیستل، د تنهایۍ نه مې خوندونه ښه پریمان واخیستل. د بازاري سترګو په وړاندې زما قد کمیدو، خو په میله کې مې څیزونه ډېر ارزان واخیستل. بدنیته نه یم خو لږ سنجیده شوی یم، د خنداګانو بارانونه مې زندان واخیستل. ما وی چې ته لاړ شې نو بیا دې په خاپونو ګرځم، نو بیا یې د قصد قدمونه لږ شانوران واخیستل. دا به یې څه غوښتل افغانه چې په شای کتل، زما د لاس نه یې ګلونه په خفګان واخیستل. یو عقیده ده چې د ازغي ماته په ژوندون کې احتیاط زده کوي، خو دې ته حیران یم چې ګلونه زما ولې خوښ دي. خواږه د هر یو نبض غوښتنه ده په دې پوهه یم، خو چې تراخه تراخه څیزونه زما ولې خوښ دي. د زول غزل یو څو شعرونه دي چې ښکل مې کړه او بیا مې په زیګر لاسونه ونیوه، او نن مې په دې لاسو د دلبر لاسونه ونیوه. خولې نه مې اواز قدر ته وختو خو غلی شوم، تا ته مې د لرې نه اوتر لاسونه ونیوه. او دا وار یې ګوره تماشه کوه چې څه کېږي، دا وار مې په تا پسې پاستر لاسونه ونیوه. بل شعر دی چې جرم یې ډېر لوی و خو د کبر نه به لوی نه و، خپو ته مې را ټیټ شو ما یې زر لاسونه ونیوه. او دا اثر د مینې او افغانه څوک مني که نه، ځان ته مې د وخت په جادوګر لاسونه ونیوه.